ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس باہر نکل آئی ہے اور یہ نامعلوم افراد کے خلاف نعرے لگا رہی ہے۔ اس سے پہلے 1971 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جب ایک مشہور سیاستدان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا۔ تو یہی صورتحال اب مزید پیدا ہو رہی ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا حال بھی بنگلہ دیش جیسا ہو گیا ہے۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو میں، آپ خود سنیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ چې د سبب کې پی کې پولیس سره لګیا دي د پنجاب او د کې پی کې یو په منځ کې یو پول دی، هلته د دهشتګرد ولې نه ځي؟ په کې پی کې کې خالي صرف د پښتنو ولې ټارګېټ کېږي؟ دا ولې د پښتون سره ډېره ظلم زیاتی ولې لګیا ده؟ د پښتون وینه دونه څوکه شوه، د هغې خپل قیمت ټارګېټ یې شوی دی چې پاکستان کې پی کې پولیس چې کوم دی هغې ته بس شهید شي، نو هغې ته بس پیکیج ورکړه. نو زموږ خو خپل کور در لرو، بچیان لرو، خپل فیملیز لرو، نو زموږ احساس چا سره شته؟ چې د سبب کې پی کې پولیس سره لګیا دي د پنجاب او د کې پی کې یو په منځ کې یو پول دی، هلته د دهشتګرد ولې نه ځي؟ په کې پی کې کې خالي صرف د پښتنو ولې ټارګېټ کېږي؟ دا ولې د پښتون سره ډېره ظلم زیاتی ولې لګیا ده؟ د پښتون وینه دونه څوکه شوه، د هغې خپل قیمت ټارګېټ یې شوی دی چې پاکستان کې پی کې پولیس چې کوم دی هغې ته بس شهید شي، نو هغې ته بس پیکیج ورکړه. نو زموږ خو خپل کور در لرو، بچیان لرو، خپل فیملیز لرو، نو زموږ احساس چا سره شته؟ ناظرین، آپ نے خیبر پختونخوا پولیس کی ساری گفتگو سنی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے، لہٰذا ہم مزید قربانی کا بکرا نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔